قدرمن کتونکو حجرې کې موجود یو د شاید ټیکیدار په حجرې کې موجود دي څنګه دینه مخکې تاسو د هغې بوټي د هغې حجرې چې کوم نوره ښکلا کومه هغه موږ تاسو ته وښیله او دا مهال موږ راننوتو دننه حجرې ته په حجرې کې تاسو دا کرسۍ چې کوم دي دا هم پرتې دي او دا هم د وخت بدلېدو سره چې کوم دي اپډیټ شوي دي نوي انداز کې چې کوم دی دا سیز جوړ کړی دی خو د ناستې ځای پکې جوړ دی تن پکې کېناستی شي کسان پکې کېناستی شي او ګپ شپ پکې لګېدی شي نو ټول نه زیاته اهم خبره چې کومه دی هغه دغه دی چې یوه جمع ناست وي نو جمع چې په څه باندې خبره کوي هغه خبره چې کومه وي هغه قیمتي وي نو نن سبا تاسو دور لیدلی چې هر یو سړي سره خپل یو موبایل دی په موبایل کې مصروفه وي د هغې نقصان هغې ته ډېر زیات میلویږي ځکه چې هغه سوسایټي نه معاشرې نه یو سیټ ته وي حاجي صاحب دا راته وایي چې کرسۍ دا نوي انداز کې جوړې شوي دي بس دا څنګه چې وخت بدلیږي اکثره د شی یوې ځای نه بل ځای اډوانس کېږي نو بس دا خپل چایس او خپل دې کې هېچا نه دي دا مو خپله دا هغه کړي دي ډرینک کړي دي او خپله مې اخته خیلي دي او دا مو خپل چایس باندې جوړ کړي زبردست زبردست لکه هغه د لرګي کرسۍ ختمه شوه واس باندې نه جوړه شوې ده که نه بس باندې نه جوړه ده انشاءالله دا چې اوچته کړي که نه نو سړي ته یې ځان ښیي چې زه کرسۍ یم حاجي صاحب یو زوړ متل دی پښتو والا ما نه خو هېر شوی دی هغه خلک دا یادوي که نه چې هغه مخکې کورونه چې کوم بوکچه وو خو زړونه پاخه وو که نه مضبوط به وو که نه نن سبا چې کوم دی ازیان پخه شوي خو زړونه ډېر کمزوري شوي دي بس دا کومه خبره ده که نه چې دا حجرې ختمې شوي دي او حجرونه چې دا خبرې بار شولې څنګه تا اوس دا خبره وکړله چې دا موبایل رالو که نه نو موبایل ته هر یو سړی ځان ته شو چې ځان ته شو نو کینه بغض هر یو شی په د زړه کې جمع شو مخکې به دا حجرې کې خلک کېناستلو خپله کې مینه محبت خبرې به وي هغه نو زړه کې به مینه محبت جمع کېدلو نو یو بل سره به خلوص سره ملوېدلو کېدلو بړاس پر ووتو جي که نه ووتلو مالته کې به څه زړه کې به ریزې کې به څه وشولو ماښام به هغه خپله یې کېناستلو ختم به شو نو زړه کې به هغه پاتې کېدل اوس هغه بوس کینه چې کومه دی هغه په زړه کې پاتې شي او هغې نه بیا غټې غټې مسلې جوړېږي په یو کور کې مو داسې کتلي که نه چې کال پر کې خپله کې یو کور کې پاتې کېدن ولا رونه خپله کې ملاقات نه کېږي خپله کې خبرې نه کېږي وجه همدا ده که نه دا ځان ته موبایل نیول کېناستن دا وجه صرف دا ده او حجرو کې وجه دا ده چې ته راللې کېناستلې خامخا بل راشي نو دا ټولې محلې خپله کې یو بل کې کومه خبره کېږي که نه چې فلاني ځای کې مړه شوی ده دستي مغل ته حجرې نه خبرېږي او حاضري کېږي چې چېرته خوشحالي وي حجرې نه پته لاګي او خوشحالي ته ځي که چېرته بیمارۍ وي حجرې نه پته لاګي او بیمار پرسي کوي هغه کوي نو بس دا شی حجرې نه ختم شو حجرې ختم شي دا شی ختم شو سره شی ورسره ختم شو دا حاجي صاحب مقصد هم دا دی لکه د خبرې مقصد دا دی چې مخکې حجره به وه د کلي نو د ټول کلي چې کومې خبرې اترې به کېدلې نو هر یو کور مسلې نه به خلک خبرو د ورونو د مسلو نه به خلک خبرو د نور عام خلکو چې کومې کشالۍ به وي مسلې به وي هغوی نه به خلک خبرو بیا به په حجرې کې فیصلې کېدلې هغه خلک په بوس کینې ته نه پرېږدولو چې تاسو په زړونو کې بوس کې نه پرېږدوئ ځکه چې زموږ نن سبا چې کومې د دښمنۍ نه جوړې شوي دا وجه هم دا دی چې حجرې نشته دي زموږ چې کومه دغه خلک دي دوی هغه تېر چې کوم مشران زموږ چې کوم ډېر درانه مشران وو د هغوی چې کوم دود دستور هغه پرېښی دی مونږ هغه لار پرېښې ده چې په کومې لار باندې مونږ ته مزل کول پکار دی چې مونږ وکړو او پښتو ژوندی وساتو پښتونولي ژوندی وساتو همدا شان د علاقې چې کوم دود دستور وي هغه ژوندی وساتو نو د حاجي صاحب هر یو څیز نه دا پته لګي چې په دې کې مینه پرته دی خلوص پروت دی لکه دا مونږ دا نه ویو مونږ چې څه ګورو هغه به وایو مونږ حجرې پروګرامونه کوو مونږ کټونو کې خلک کېنولي تاسو به لیدلي زموږ پروګرامونه ولسي رنګ پروګرام لکه څنګه ما شروع کړو چې مونږ د علاقې خلک راغونډ کړو ورمای کېنو خو نن تاسو ته مونږ پریکټیکلي یوه حجره ښیو داسې حجره ته ښیو چې شته حجرې اوس هم شته دي حجرو کې هغه تکړه خلک اوس هم شته چې د هغوی حواس چې کوم وي ډېر لرې پورې رسي او ډېر خلک چې کوم دي د هغوی په اواز باندې بیا یقین هم کوي او درېږي ورباندې حاجي صاحب سره په حجرې کې چکر لګو د دې حجره به نن تاسو ښیو مونږ به ګورو څه زده کړه به ورنه کوو ځکه چې په حجرو کې کشرانو زده کړه کړې دی او مشرانو پکې فیصلې اورولې دي حاجي صاحب دا د پکې ډېر مزار دا ټنل غنه جوړ کړی دی بس دا
نت مې دا موبایل ګوره څنګه دا کنه موبایل نه چې ښه کار زده کوي دا ښه کار به پکې رسي موبایل مې کتلو او هغه کې دا شی راغله موبایل نه تاسو فایده خسته دی دا مې خسته دا شی موبایل راغلی فائدې ته پاره ده خو نه فائدہ نه خلوګا نقصان مو غلط استعمالو غنه خپل انرژي کوم دا غور مې غلط استعمال خدای کټونه دي چې کوم مجلس سب جوړ کړی دي خو مجلس سب چې څنګه جوړ کړی او چرته یې جوړ کړی دي دا مجلس سب نه پښتنه کوو ځکه چې دا کټونه چې کوم مخکې په حجرو کې به دا کټونه پرته وو دا تکیې به پرته وي د دې لرګي نه پته لګي د دې دغې نه پته لګي چې یقینا دا د حجرې کټ دی او دا د درنو مشرانو کټ دی او دا د ښکلا او د پښتونوالۍ کټ دی حاجي صاحب کټونه خو ډېر مزار د حجرې هغه زړه کټونه دي جوړ کړي لکه کوم پخوا به دا کټونه وو بس داسې دا چې ما خو تا ته دا خبره وکړله که نه چې دې کټ چاته قدر پته ولګي که نه بیا دا کوم زړه دا ګوره دا کټکې د زړو نن نه 50 کالو زړې کټکې به دا حجرو کې وي ما مغسې پیدا کړي دي تا ولو چې لرګی هم پیدا کېږي دا ګوره مغه لرګی هم پیدا شوی مغه زړه دور والا کټونه مې جوړ کړي مغه غوندې درانه چې کوم درنو خلکو والا درنه کټونه مغه درنو خلکو والا خوی مې زده کړی اجازه ګوره دا عدالت دی حجره چې کومه حجرې عدالت ویل شوی کنه په دې به جج ناسو په دې به وکیل ناسو په دې به ملزم ناسو په دې به هغه چې کوم د علاقې خلکو هغه به ور بیناسو او پندې کټونه باندې فیصله کېدل بالکل نو ان شاء الله امید لرو او تاسو ونه د خلکو مهنت سره دا زړه یادونه او به تاسو کوم مخ نه دی برکی او نه مو د حالات د دین او هغه کی کنه ان شاء الله مو نه دی برکی مو هغه کړی دي او خلکو ته مغسه څنګه مخکې مشرانو نه فائدې بوت کیدلې مغسه سلام شروع کړی دا الکه کې چا کې لغو د غم راشي مصیبت راشي څه پریشانی راشي سلنجا راشي دستی جیب نه ورکه خرچا کو هغه کو سو دستی ختمو غټه پریشانی ته نه پرېږدو ان شاء الله مغه مشران والا خبر دا کم الکه کې چې تاسو پاتې کېږي دلته کې د خلک څه چې هغه لکه مطلب څه خپل کې تاو تاریخواله وي ډېر دي چې لکه داسې دا نن سبا کوم دور دا که نه دې دور کې خو دومره تاریخواله ده که نه چې ډېر دي خو شکر الحمدلله ما دا اورېدلي چې تاسو ماشاءالله کوشش دا کوئ چې هغه د هغوی منځ کې کوم تاو تاریخواله وي هغه ختموئ بالکل لګیو پکې شپه او ورځ مې وکړي دا حجره مو چې جوړه کړي که نه نو دا دې دپاره مو جوړه کړي چې د خلکو مسلې دا کیسې ختم خوشحالي وږي لکه ته زموږ ته خبرې کوې زموږ زړه خوشحالېږي قدرمن کتونکي یقینا زموږ زړه ځکه خوشحالېږي چې زموږ اوس هم داسې تکړه مشران شته چې هغوی حجرې آبادې ساتلې دي د حاجي صاحب چې کومه دا حجره دی دا د علاقې د کشالو دپاره د مسلو دپاره دی کله چې په پښتنو کې مینه وي محبت وي اتفاق وي نو ولې هغه علاقې پرمختګ کوي ترقي کوي او خوشحالي په هغې علاقو کې وي زموږ په بعضې علاقو کې چې خوشحالي نشته امن نشته ترقي نشته د هغې وجه هم دا دی چې موږ اتفاق پرېښی دی موږ خپلو پردو سره مینه محبت پرېښی دی موږ خپلولي پرېښی دی موږ پښتو پرېښی دی لکه څنګه ما خبره وکړه چې دا کټ چې کوم و دا عدالت په عدالت حجره به عدالت و او په هغې عدالت کې دا کټ چې کوم دی په دې باندې به جج ناسو وکیل به ورمې ناسو ملزم به ورمې ناسو د علاقې خلک به ورمې ناسو او دلته به هغه تکړه مشران چې په سر به شمله په سر وه هغوی به پکې فیصلې اورولې کتونکو دا کټونه چې کوم دي دا خصوصي جوړ کړی شوي دي دا د دې چې کوم لرګی دی دا ډېر په مهنت مې راوړل شوی دی او بیا دې ته یو رنګ ورکړی شوی یو رخ ورکړی شوی دی هغې مطابق دا چې کوم دي د حجرې مطابق جوړ کړی شوي دي حاجي صاحب دا راته وایه لکه څنګه ما هلته تاسو نه پوښتنه وکړه چې حجرې اهمیت چې کوم دی ډېر ختم شوی دی که نه خو تاسو بیا ماشاءالله اپډیټ ساتلی دی مخکې چې کوم و هغه خاورې والا چتونه به وو که نه اوس پکې رنګینی دي بس دا خو وخت سره څومره زیاتېږي به سره قسم د شیونه رسي نو دا موبایل نه مو دا زده کړه کړې ده او دا شی مو کړی ده خو دا روایي چې خوند به دغې حجرې کې ډېر وکړه هغه لرګي والا حجرې کې هغه کې به مینه محبت واره غونډېدن به وو که نه دا خو اوس ګوره زه ته خبره دا ارټیفیشل غوندې دی ارټیفیشل غوندې ده لکه مو زړه یوه نمونه خلکو ته جوړه کړې ده خو لیکن هغه شی هغه خو نشته که نه پهله خو به هرې محلې کې تربو جام چې پکې پروت و هغه نشته پیاز به پکې پرته وو که نه خوراک یاره یوه خبره ته کوم دا سوچ مې کړی ده دلته بار چې ځای مې جوړولو کړی که نه دا ترو دپاره خاص کړی غواګانې پکې کلم چې دا هغه هم پکې کوم انشاءالله امید کوم دا دا کتونکو دا یقینا دا یو هغه خوراک به کوم هغه نیچرل خوراک به چې په هغې کې به نه بیماري درته لګېده که تا کې به بیماري وه نو هغې خوراک به تا نه بیماري وبسل هغې به علاج و خوراک به نه و ورسره پیاز به
ورته هغه پیاسه ویلی شي حاجي صاحب هغه پیاسه که نه د جوارو چې کومه روټۍ وي د زمونږ چې کومه دغه علاقه ده په دغې ژبې کې ورته پیاسه ویلی شي هغه بو ساګ بو ورسره نو هغې به ډېر خوند کولو هغه خوراک چې کوم و خوراک نه و علاج هم و علاج به و صاحب که نه ډېرې بیماریانې به ورسره نن سبا خو هغه فوډ شي کې ملاوټ شو هغه شولو بس داسې دا مو ټول اعمالو د وجې اعمال وجې دي یقینا کتونکو زموږ پروګرام چې کوم دی حجرې په هکله باندې ولسي رنګ چې کوم دی کوهاټ نه روان دی نن ډیفرنٹ پروګرام دی مس نه کې دا پروګرام تر اخره پورې وګورئ ځکه چې نن ډېر خصوصي پروګرام ځکه دا چې مونږ حجرې کې ګرځو د حجرې چې کوم اهمیت وي په هغې باندې هم خبرې کوو په پښتونولۍ باندې خبرې کوو په شمالۍ باندې خبرې کوو او خاص کر د پښتنو چې کوم ډېر درونه دود دستور دی په هغې باندې خبرې کوو د مې وخت د ما خپل بیا په سره ځو